الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة الروم آية نمبر 3. الله أكبر كبيرا. بغاد دي زي ترجمة ما كلمة فأولئك هم المضعفون. ندغا کسانو مال الله ډبلون کې ته تسمې ویلو لا خطاو. دغه کسان دي چې دوی خپل مال ډبلي. داسې ترجمه ده. اولئک پس دغه کسان هم المضعفون، دوی ډبلون کې دي خپل مال لره. الله الذي، د الله د قدرتونو ذکر ده، د وحدانیت ذکر ده، رد شرک ده. الله الذي، الله غزاد ده، خلقكم چې پیدا کړی تاسو، ثم رزقكم، بیا رزق درکړي تاسو لا، ثم يميتكم، بیا بمړ کی تاسو، ثم يحييكم، بیا بجند کی تاسو. هل من شركائكم، اشته تاسو په شریکانو کې، من يفعل من ذلكم، چې وکي داسې کار، من شيء ذره برابر. الله جل جلاله خدا کارونه کوي چې سړی پیدا کوي، بیا ول رزق ورکوي، بیا یې وجني، بیا یې دوباره ژوندی کوي. اوس تاسو ووایه دا کوم تاسو چې د الله سره شریکان جوړ کړي دي، دوی په دې کارونو کې یو کار کولی شي چې نه شي کولی؟ نو سبحانه، پاک دی الله، پاک د شرک نه، وتعالی اوچت دی، عما یشرکون، له هغه څه نه چې دوی شریک جوړوي ورسره. الله اکبر. په دې راتلونکي آیت کې ذکر د دې خبره ده چې په دنیا کې چې کوم قسم فساد جوړیږي، یا خلکو ته کوم تکلیف ملويږي، یا انسان ته څه نقصان رسي، دا د خپل اعمالو د لاسه رسي. او د دې خپل اعمالو د لاسه الله جل جلاله هم د دې په زمانه ورګي چې کې دې شي د ګناه پریدي واپس شي. د دې وجنه د الله جل جلاله د طرف نه سخته یا تکلیف راتلل، یا بیماری راتلل، یا تندرستی راتلل، یا بل څه پریشانی راتلل، دا په حقیقت کې خیر ده. ځکه چې الله جل جلاله په دې سره موږ تاسو د بيدینه نه اړي چې الله وی کې دې شي چې دا تکلیف ویني او د ماته واپس شي، د دې ګناه نه توبه وباسي. بدبختی دا انسان د پاره ده چې هم په تکلیف راشي، هم په سخت راشي، او هم د توبه ونه باسي. نو د دنیا کې هم تکلیف شو، دا ګناه نه واپس نشو، نو آخرت هم نقصان شو. دا تکلیف صرف د دې لپاره الله پاک ورکړي چې دا واپس شي.
ظهر الفساد غالب شه د فساد فی البر په وچوبا والبحر او په دریاب کې د انسان د ګناهونو د لاسه په دریاب کې هم نقصانات دي بما کسبت اید الناس په سبب د هغه څه چې کړي دي خلاصونو د خلقو لیذیقهم چې وڅکي دوی تبعد الذي عملوا بعض هغه سزا چې دوی کړي ده لعلهم يرجعون د دې لپاره چې دوی واپس شي د ګناه نه الله الذي الله هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړی تاسو ثم رزقکم بیا رزق درکړي تاسو ته ثم يميتكم بیا بمړ کی تاسو ثم يحييكم بیا بجوند کی تاسو هل من شركائكم شته تاسو په شریکانو کې من يفعلوا څوک چې وکي من ذلكم من شيء د دې نه څه شي سبحانه پاک دې الله پاک وتعالى او چت دې عما يشركون دا هغه څنګه چې دوی ور سره شریکي ظهر الفساد کارشد فساد فی البر والبحر وچوبا او دریاب کې بما کسبت ایدی الناس په سبب د هغه څه چې کړي دي خلقو لیذیقهم چې وڅکي دوی ته بعض الذي عملوا بعض هغه سزا چې دوی کړي ده لعلهم يرجعون دې د پاره چې دوی واپس شي اللهم صل على محمد ولا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله على محمد